بسم الله الرحمن الرحيم صل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تپوسو کا د بني اسرائیلنا چې څومره ورکړیو مونږ دیتا نعمتونه ښکارا ومن يبدل نعمت الله اوسو کو چې بدلی نعمت الله په کفر سره من بعد ما جاءتهم پس داغي چراغلی او حاصل شوی دتا بین الله شدید العقاب بشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکې دی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خسته کړي شوی دی هغه کسان ته چې کافران دي دا ژوند د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او ټوکی کوي پاکستان پوری چې مؤمنان دي والذین اتقوا فوقهم يوم القيامه او کسان چې متقیان دي اوچت به په کافرانو باندې پرز د قیامت والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله روزي ورکي په دنیا کې هغه چاله چې غواړي بشمارا کان الناس امه واحده وذا خلق په یو وخت کې په یو دین باندې چې اسلام دی اختلاف وکړه بعض الله النبیین فسراولیگل الله پیغمبران مبشرین او خبری ورکون کی ومنذرین او يرون کی وانزل معهم الكتاب بالحق ونازل کړو دي سره کتاب او رښتینه ليحكم بين الناس چې فیصلو کی د خلق مینس کی فی مختلفو فی پاغه مسلو کې چې دی په کې جګړه کړې وي ومختلف فيه الا الذين اوتوه او جګړه نه وکړي پاغه مسله کې مگر هغه کسانو چور کړی شي هغه ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس دا وینا چراغلیو دي تا احکار دلیلونه بغیم بینهم دا اختلاف یې کړو د وجه د زدنا په خپل میانس کې فهد الله الذين امنوا پس وس الله هدایت کو مؤمنانو ته په قران سره لمختلفو فيه من الحق هغه مسلو کې چې دی په کې اختلاف کړو چې هغه حق وي باذنه په خپل اراده سره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کی هغه چاته چې وواړي په طرف د لارې نیغي ام حسبتم ایستا سودا خیال دی ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او نبی تیر شوی پتا سبحانه حالات داغی خلقو چتلی دی مخکستا سنا مستهم البأساو رسیدلی ویدی تا سخته والضراو او مصیبتنا ضررنا وزلزلو او جلکول شیو په میدان کې حتى يقول الرسول تر دې پوری چې وینا به کول دي تا پیغمبر د تسلی والذین آمنوا معه متى نصر الله او کسان چې مؤمنانو د سره نوې به چې کله به د الله مدد الا ان نصر الله قریب او به پیغمبر چې خبردار امداد د الله نږدې ده يسألونك ماذا ينفقون
تپوس کی استانا چې دی سخرج کی د الله په لار کې قل ما انفقتم من خیر وایوتا هر سوچ خرج کوي تاسو د مالنا فللوالدین اول حق د مور او پلار دی والاقربین بیا د خپلوانو والیتاما او د یتیمانان او المساکین او د هر قسم محتاجو وابن السبیل او د مسافرو وما تفعلوا من خیر او ها سوچ کوي تاسو د نیکینا ان الله بی علیم بشک الله پاغي باندې خپويږي کتب علیکم القتال فرض شوی دی پتا سو باندې جنگ کول کافرانو سره وهو کرہ لکم او دا بس کاری تاسو ته واسان تکرهو شیئا او ډیر زلا بد بغنه تاسو یو کار او هو خیر لکم او بستاو د پار ډیر فائدہ مندي فاسان تحبوا شیئا او ډیر زلا تاسو به محبت کوئ د یو کار سره او هو شر لکم او بستاو د پار ډیر نقصان او تاوان والله يعلم والله پوي تاسو په فائدو باندې وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ په خپل فائدو باندې يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی استانا په حق د میاشتو د عزت کې چې جنگ کول پدې کې د کافرانو سره څنګه دي قل قتال فيه كبير وای وتا چې جنگ کول پدې کې لوی ګناه دي وصد عن سبيل الله قومن کول د خلقو د الله د دین او کفر به او په خپل کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام او خلق من کول د مسجد حرام نه و اخراج اهله منه او شړل دا خلقو چې لایق دي د مسجد حرام د دینه اکبر عند الله دا ډیر لوی دی په ګناه کې د الله سره والفتنه اکبر من القتل او دا شرک کول ډیر لوی دی په ګناه کې د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه وی دا کافران چې جنگ وکي تاسو سره حتا يردوکم عن دینکم ترغه پوری چې واړی تاسو لره د خپل دین نه چې دې ته فتنه وي ان استطاعوا کچره د دې وسپوشي او مې يرتد منکم عن دینه او هغه څوک چې واړی د پتا سو کې د خپل دین نه بیامت بیا مړ شو او هو کافرون او دې په دې کفر کې اولائک حبطت اعمالهم پس دغه کسان دي چې ضایع شو ټول عملونه دي په دنیا په دنیا کې او آخرت په آخرت کې هم اولائک اصحاب النار او دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دیوا په جهنم کې همیشه وي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو اسلام قبول کو والذین هاجروا او کسان چې بیا د دې لپاره هجرت وکړو وجاهدوا فی سبیل الله او جهادونه وکړو د الله په لار کې اولئک یرجون رحمت الله نو دغه خلق دی امید اوساتی د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان يسألونك تفوس کیستانا عن الخمر والمیسر چې حکم د شراب او د جواره سده قل فيما اسم كبير وای او تا چې په دې دواړو کې ګناه لوی دي ومنافع للناس
او سفیدی پکشته د پاره د خلقو واسمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو لوی دی د فائدې د دې دواړو نه ويسألونك ماذا ينفقون او تاسو کې استانا چې دې څومره خرج کړي د الله په لار کې قل العفو وتوای چې سیوا شي د ضرورت نه كذلك يبين الله لكم الآيات دوسي الله بیانی استاذ د پاره احکام خپل لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو سوچو کې پدې کې په دنیا د دنیا د پاره او آخرت د آخرت د پاره ويسألونك عن اليتامى او تاسو کې استانه چې د یتیمانو څه حکم دی قل اصلاح لهم خیر وای وتا چې اصلاح کول د دې لپاره ډیره بهتر ده وین تخالطوهم او کتا سمال شریک وای د دې سره فاخوانکم داستا سرونه دي والله يعلم المفسد او الله پیجنی هغه سړی چې فساد کوي د یتیم مال خوري من المصلح دا غچانا چې اصلاح کوي ځان ته بچ کوي ولو شاء الله لعنتکم کچری الله غواړي نو تاسو به مشقت کې وغورځي ان الله عزیز حکیم بشک الله زور او حکمت والده ولا تنكحوا المشركات اما اخله په نکاح سره مشرکان خزي حتا يؤمننا ترغ پوری چی ایمان راوړي ولا امه مؤمنه خير من مشركه او خامخا غوینځه چې مسلمانه ده دا ډیره بهتره ده د مشرکی بیبینا ولو اعجبتكم اگر که خوندر کی تاسو لمال او حسن داغي ولا تنكحوا المشركين امور کوي مشرکانو ته په نکاح سره خپل اولاد حتا يؤمنوا ترغه پوری چې دی ایمان راوړي مسلمانان شي ولا عبد مؤمن خير من مشرك او غلام مسلمان ډیر بهتر دی د مشرک نه ولو اعجبکم اگر چې خندر کی تاسو له مال او حسن داوی اولئک يدعون الى النار دغه مشرکان چې دي خلق له دعوت ورکي د اور د جهنم والله يدعو الى الجنه والمغفرة او الله دعوت ورکي خلق له د جنت او د بخشش باذنه په خپل خوا باندې ويبين آیاته للناس او دعوت ادا دې چې بیانې الله آیاتونه خپل خلق د پاره لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دې نصيحت قبول کړي ويسألونك عن المحيض او تاسو کې استانا چې حکم د حیض څه دی قل هو اذن وایوتا چې دا ګندګي ده فاعتزلوا النساء في المحيض نجدا کې خپل ځانونه د بیبيانو نه په وخت د حیض کې ولا تقربوهن او منځ دې کېږي دي ته حتا يطهرنا ترغه پوری چې دی پاک شي فیضا تطهرنا پس کله چې دی خي پاک شي فاتوهن نرات لکوي دي تا من حيث امركم الله داغه طرفنا چې الله تاسو ته امر کړی دی اجازه کړی دی ان الله يحب التوابين بشک الله
محبت کی د توبه استونکو سره او يحب المتطهرین او محبت کی د ځان پاکونکو سره نساؤکم حرث لکم دا بیبیان استاسو پټی دي استاسو فاتو حرثکم انا شئتم پس راځه خپل پټو ته سرنګي چې وغواړی تاسو وقدموا لانفسکم او مخکې ولېږئ د خپل ځانونو د پاره د خیر کارونه واتقوا الله د الله نو یریږئ دا د خیر کار دی وعلموا پوښئ انکم ملاقوه چې تاسو به ملاقات کوئ الله سره وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله او مگر زویدانم د الله عرضه لایمانکم نخا د پاره د سوګندونو تاسو چې سوګندونه کوي د دې خبرونو ان تبرو چې احسان وکوي چا سره وتتقوا پرهیزګاری کوي وتصلحوا بین الناس او چې اصلاح کوي د خلقو په منځ کې نو د دین تاسو سوګندونه کوي والله سمیع علیم الله اوریدون کې او په دې دار چا پنیت باندې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی الله تاسو لرا پا بی فیدی قسمونو استاسو ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو لرا بما کسبت قلوبکم پاگی سوگندونو چه قص کری زرونو استاسو والله غفور حلیم الله بخشش کون کے دے او دیر صبر والا للذین یؤلون من نسائهم داغی کسان د پارا چې قسمونه کړي چې نه بنزدیکی خپل بیبیانو ته تربصو 4 اشهر مهلت ته سلور میاشتي فإن فاؤوا کو واپس شو د خپل خبرې نه او نزدې شو فإن الله غفور رحیم بیشک الله بخشش کون کې د مهربان وین عظم الطلاق او کدی نیت کړو پدې کې د طلاقو فإن الله سمیع علیم بیشک الله اوریدون کې دی او په دې پارس باندې والمطلقات يتربصن بانفسهن او غزنانا چې طلاق ورکړي شي غي لرانو انتظار وکي خپل ځانونو ته ثلاثه قروء درې حیضه ولا يحل لهن او ندی جائز د دې لپاره ان یکتمنا چې دی پټي ما خلق الله فی ارحامهن هغه بچی چې الله پیدا کړی د دې په ګېډو کې ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر کچری وی دی ایمان لرون کی په الله باندې پرز د آخرت باندې وبعولتهن احق بردهن في ذلك او دا خاوندان د دې لایق دي واپس اغستو سره په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا په دې شرط کړه دې اراده چې مونږ باجون خطیرو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې زنانو د پاره هم حق شته په نارینو باندې پشان داغی علیهن چې څنګه په دې باندې حق دې د نارینو بالمعروف او په جائز طریقه وللرجال علیهن درجه او د نارینو په دې باندې فضیلت ته الله عزیز حکیم
الله زور اور ذات ته او هر کار د الله د حکمت ته